ابتدا د مرض د نبی صلی الله علیه وسلم دا په سفره کې شوی و. څه کې شوی و؟ سفره کې شوی و. او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم بیماریدو نو دا په کور د زینب بنت جحش کې و. کور د چا کې و؟ د زینب بنت جحش کې و. دا با نبی علیہ السلام با په دغه وخت کې انتهایی د انصاف نه کار اغسته. دا خپل د کمی زنانا لمبر چې وو هغه ته په دغه مرض په حالات کې ومته سیدا د وجه د عدل او د انصاف نه دا مرض دی به د میمونی رضی الله عنها په کور کې سیواش به ټوله زنانا را جمع کړلې چې زبا کستا سو اجازهتی نو زبا دا مرض دا بیماری دا بزد عائشه رضی الله عنها په کور کې څه کما 13 کما وی شولې. بل نبی صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې اسامه رضی الله عنه څه کړو لګه چرتا انو هغه دا رسته شوو. سیدا نبی صلی الله علیه وسلم راوت او تپوس ته وکړه چې ته ولې نه تلې. نو نبی صلی الله علیه وسلم د اسامه لخر لګلو چاته کذاب د یمامه تا چلے غلو خبر لخر لګلو او نبی صلی الله علیه وسلم دا مرض شو دا برورو سوا کېده او د مرض نه یو څو ورځې یا ورځ یا دوا مخکم نبی صلی الله علیه وسلم ویل بوعثت بالسيف نو بیایم خپل لخر څه ته لګلې jihad ته لګلې. نو معلومیږي دا چې بلګریا نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ژوندۍ په آخر کې د jihad د پاره څه کوي لخر لګي. نو چې څوک jihad پری دی الله څه کوي ذلیل کوي لکه منګه. نبی صلی الله علیه وسلم د دې یو وینځوا چې هغه ته به ابو موهبه ویلا وی دغه غلام یو ابو موهبه دا را پاسې د شپې او نبی صلی الله علیه وسلم په دقه مرز کې د شپې لاړ جنت البقیع تا دا وی زرا پاسې دم چې ما وکتل نبی صلی الله علیه وسلم نو و ما چې خیال وکونو آغا جنت البقیع ته تلو. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د جنت البقیع نراغ عائشه رضی الله عنها چې دا سر مبارک پلاس کې نیولې او ویلې وا راسا وا زما د سر دردا نه نو چې وا راسا و زما سره نا وا راسا ای زما د سر درد او تکلیفا. عائشہ وی ما ته نبی صلی الله علیه وسلم وی که چرتا تزمان مخ کې وپات شوي نو سبا پتا جنازه وکم. جنازه په مړی کیږي کې په ژوند کیږي عمل کیږي. زب تعالی کفن در کما ته د مړی نه جامې وباسه چې سوټي در کې منډي کې نه منډي د ژوندینا وی شولې ته خو ژوندینا جامې وباسه څه ته کوي. نو چې جام کفن ور کوي نو دا چاله ور کوي. او بے عائشہ وی چې ماته نبی صلی الله علیه وسلم وی زبتا په خپل لاس باندې څه کما دپن کما که چرته ته زمانه څه شولې. دا بیماری تیزیدا ورځ په ورځ باندې و نبی صلی الله علیه وسلم را پاسید وی ویلا چې زه جمعه ته مسجد نبوی ته وزما. نو فضیل بن عباس او علی رضی الله عنه دا نبی صلی الله علیه وسلم پلاس واچول او عائشہ وی رضی الله عنها چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپو مبارک او غنخي هغه په د لهره باندې څه کې دي جوړېدلې. په منبر باندې کېناست
او اولنۍ خبرې چې نبی صلی الله علیه وسلم وکړي نو دای د احد په باره کې د احد د شهیدانو لپاره دعاګانې وغوښتلې. به نبی علیہ السلام ویلا چې ما ته زما هغه نیټه هغه وخت شوی رانږدې شوی دی، ما تاسو ته دین ورسو، زمانه دا دین څه کوي نور خلکو ته ورسوي. کله چې دا خبرې صحابه واورېدې ابوبکر رضی الله عنه په ژړا شو او ویله ستانه زمونږ ځانونه او مور او پلار ستانه شه قربان شه. به نبی علیہ السلام ویلیو لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. کما چرتزان لا دوست نیولې مطلب دا ما ځان له جانشین نیولې چې زما د نبوت دغه ته څه کېده ملاوېدلې، نو ما به ابوبکر څه کړی وی نیولې وی. ولې ابوبکر د نبی سلام دوست نو وو، نو وی چې کچرتا د نبوت نقل کېده زمانه چاته بل چاته، نو ما به ابوبکر ځان سره څه کړی وی د دې نبوت د پر ما منلې وی. سیدا او عبد الله ابن مسعود ویلا چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل مرګ نه یو میش مخکې به موږ ته د خپل د زندګۍ د ختمېدو خبره کوله. صحیح ده کنه؟ او کله چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مرګ را نږدې شو و موږ د نبی صلی الله علیه وسلم د عائشې په کور کې نو چې کله موږ د نبی صلی الله علیه وسلم تکلیف ولیدو نو ودمعت عیناه زمون د سترګو نه څه لاړې اوخ کې لاړې. منګې ویل مرحبا بکا حیکم الله رحمکم الله آواکم الله حفظکم الله رفعکم الله ووفقکم الله سلمکم الله. دا خلک د چا د پاره وایي؟ د هغه چا د پاره چې هغه شي مړی. سیدا به نبی علیہ السلام ویل تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. موږ ته ویلا چې فمتا اجلک موږ ته ویلا دنل فراق ومنقلبوا الى الله وسدرة المنتهى ورفيق الاعلى وجنة المأوى. زما جدائی ستاسو نه چه ده نږدې شوی دا، زبا الله ته زبا سدرة المنتهى ته زما روح چکیږي خیږي، زبا پر رفیق الاعلى کې ما زما زیب جنت المأوى. موږ ته د الله پیغمبره څوک به تعالی غسل درکوي؟ و ما ته ویل چې اهل زما به ویلا په څه شي کې به مونږ تعالی کفن درکو؟ وراته ویل زما په جامو کې چې کمی پمای و به ویل چې موږ په پتا باندې څوک کوي، جنازه په پتا باندې څوک کوي. الکه جنازه په مړی کې په ژوندۍ ها زه خو په ژوندۍ کې مړه ها په مړی کېږي. نو به دې مولیانو ته ویل غواړي چې د الله خاطر وکړي دا قصې بس کوي. څوک یې مړ دی او څوک یې ژوند دی، په دې قصو نه واوړي. بس احادیث د رسول الله وګورئ، تاریخ د وفات د رسول الله وګورئ، صحیح ده کنه، او د تاریخ وګورئ، بس خپله به ته پته ولګي څه قصه ده. موږ وژړلې، نبی علیہ السلام موږ ته ویلا چې کله زه وفات شمه زعونی علی سریری علی شفیر قبری، قبر ته مړی چې ژوندی مړی و به زمانه وځي څه وخت پس رابشی جبریل اسرافیل مکائیل اسرائیل او نور ملائکه رابشی په ما باندې بچو کی جنازه وکي و به ثم ادخلوا علی فوجا فصلوا علی به په ما باندې څوکي ما ته تکلیف مرسوي، زما خواته جړاګانې مکوي. او یو خبره ته دام کوما چې زما سلام په ځان باندې قبول کړي، او څوک چې زما صحابه غایب دي هغه ته څوک کوي زما سلام ورسوي. jihad دی لګلیو کنه. عبد الله ابن عباس وی کله چې زیارت ورشولا ثم جرت دموعه على خديه زمنګ دا اوخ کې نو درېدلې وشولې د رسول الله مرز چې کوم دې تکلیف کې سیوا کېدو و ما تی ویلا چې کتاب راوړې چې تاسو څه کومه یو خبرې لیکما
نو من کتاب راوړو من ته پدریو خبرو باندې څوک وصیت وکړ یو ان یخرج المشرکون من جزیره العرب او د سعودي کاکا لګي د اسرائیل او مشرکان ټول سعودي ته راوستل وښولې مشرکان د عربو دغه نه څه کوي او باسي سیدا کنا وان یجاز الوفد بنحو مما كان یزيهم او ما بچ د خلکو سره څنګه تعلق ساتو ما بچ د خلکو څنګه مل مستوب کو ما بچ د خلکو د مسلمانانو څنګه قدر کو د قشانت قدر ولا وکي و دې کې من خبره کولی وسکتت عن الثالث دریم نه شو چپ شو یا عمدن یا دا خبره تیر شولا یا عبدالعلی ابن ابی طالب د نبی صلی الله علیه وسلم نا راوت سبا ټیم منغو تی ویلا چې نبی علیہ السلام